د پښتو یو متل ویل کېږي چې اوبه همیشه په کمزوري ورخ ورځي. هغه مثال د بابک صاحب دی. مظاهره د چا وه او د چا خلاف وه، خو د بابک صاحب ټارګټ پکې ملا دی، ځکه چې دا یو ډېر اسان ټارګټ دی. پرونی مظاهره کې دا هم حقیقت دی، سترګې نه دي پټول پکار چې د ملا د دې په کامیابولو کې څومره کردار و. خلک په راټولولو کې، په جماعتونو په اعلانات کولو کې او د هغوی په ګروپونو کې راوستل، د جمعې مانځه نه پس او په خپله جلسهګاه ته بوتلل. دا تاسو د خپل لوکل قیادت نه هم کنفرم کولی شي. ستاسو پکې خو هېڅوک نه و، نه پکې بابک صاحب پخپله، نه میا صاحب، نه مل خان، د لوی سطحې هېڅوک لیډر پکې ستاسو نه و، څنګه چې پکې مشتاق صاحب یا داسې مشران و. خو بیا هم د بابک صاحب ټارګټ مولا دی. هغه خلک د ده ټارګټ دی چې کومو خلکو په پرونی مظاهره کې کار کړی دی. ستاسو مشران یا ستاسو یو نظریاتي پارټي ده. اختلاف لرل د هر چا بنیادي او جمهوري حق دی. تاسو د لر او بر نارې لګوئ، نو تاسو په دې خبره باندې څومره عمل کړی دی. لر دپاره چې کله په لر پښتونخوا باندې سیلاب راغلی، زلزله راغلي، اپریشنونه راغلي، نو په هغې کې تاسو څومره کردار ادا کړی او کله چې په بره پښتونخوا باندې جنګونه راغلي، بل څه راغلي، نو په هغې کې بیا ستاسو څومره کردار دی. صرف د نارې د حده پورې او صرف د تقریر د حده پورې خو ستاسو نارې ښکلي دي چې لر او بر او یو پښتون. بیا په ګراونډ باندې بیا څومره کار شوی دی، نو د هغې دا ټول قوم ګواه دی. دا 5 کاله ستاسو حکومت هم تیر شوی، هغه اپریشنونه هم ستاسو په رضا سره شوي. چې کوم اپریشن په فوج په سوات، په بونیر، په ساوت وزیرستان او یا اوس په ورځو کې کوي، ANP مکمل طور مطمئنه ده د دغه نه اپریشن نه، او موږ یې په شا ولاړ یو. ټول نه بد امنه 5 کاله دور چې کوم دی، نو هغه هم هغه تیر شوی. ستاسو وزیر اعلی د سوات ته یو منصوبې افتتاح کوي او د آنلاین یې کوي د پېښور نه. دومره خو امن و ستاسو په دور کې. खैबर पख्तूनख्वा अमीर हैदर खान होती ने 70 करोड़ रुपए की लागत से मालाकन डिवीजन के 5 थानों और कई पुलिस पोस्टों का इफ्तिताह पेशावर में ही बैठे बैठे कर दिया। पख्तूनख्वा में बम धमाकों और दहशतगर्दी के वाक़यात के तसलसल के बाद आला सतह पर भी खौफ के साए मंडलाने लगे हैं। यही वजह है कि वज़ीर आला अमीर हैदर खान होती ने सवात के 4 और बनेर के 1 पुलिस स्टेशन जबकि 4 पुलिस पोस्टों के तामीराती मंसूबों का संग बुनियाद पुलिस लाइन पेशावर में एक ही छत के नीचे रखने में आफियत समझी. تاسو تم دا پته ده چې دا قوم جذباتي قوم دی، دوی خو د تاریخ نه یا د سند د زده کولو والا خلک دی نه، نو بس جذباتي خبرې کوه او چې هر څنګه راځي او که هر څنګه خبره د لیډر د خولې سره ښه ښکاري او که ناښه ښکاري، بس فیسبوک ته کښېنه وای فای ته او بس شیر کوه.